پکار دی امتحان دی نن په دې ریلې کې چې موږ را روان یو ډېر خلک موږ لیدو هغوی د دې خوشحالۍ د وجې نه مسکراهټ کوو خوشحالېدو خپل دکان کې ناست خپل په کار کسب باندې مشغول یو نوجوان پکې داسې مردان ته روان و هغه د مردان هغه تک پرېښودو واپس وایي چې دا دومره لوی نعمت زه په مردان نه بدلوم واپس راغی او خدای نخواسته دا مختلف نظریات دي مختلف نو څوک به خفه وي خدا یاد لرئ چې د حضور په آمد باندې عالم دنیا ته او عالم موجوداتو ته چې حضور راغی نو خفه څوک و ابلیس جړلي چې او د خفګان نه ابلیس خوشحاله څوک و تمام فرشتې خوشحاله وي تمام ذرات د کائناتو خوشحاله وو هغه د څلورو شپو جانور هم خوشحاله وو هغه د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې او دا ولې دا ځکه چې حضور امن راوړو امن عالم انسان ته عالم خلق ته مخلوقاتو ته حضور انصاف راوړو عدل راوړو عدل انسان خو انسان دی خو حضور د جانورو خیال ساتل دی دا تاسو موږ چې راغلي یو موږ خوشحاله یو موږ به بار بار دا خوشحالي مناوو کال 12 میاشتې شپه ورځ به زموږ په زړه کې په آمد مصطفی باندې خوشحالي وي او په دې ورځ ولې راوتي وو په اول کې موږ زیات پروګرامات ولیکو حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته راغلی د دې مطلب دا نه دی چې په بله میاشت کې به یې موږ راوتو په رمضان کې تاسو تلاوت کلام پاک موږ مسلمانان ډېر کوو د هغې مطلب دا نه دی چې په بله میاشت کې به موږ د قرآن تلاوت نه کوو خو په رمضان کې ولې ډېر کوو په دغه کې حضور نبي کریم صلی دنیا ته تشریف اورېدلی ده جلوس او ریلي چې کومه ده دا د اصحابه کرامو سنت دي سنت صحابه امام بهقي او امام ابو نعیم اصفهاني خپل کتابونو کې ذکر کړی دي مثلا دلائل النبوت وغیرہ کتابونه تاریخ البدایه والنهایه کې ذکر دي موږ د اسلام د شریعت د چوکاټ د لاندې چې کوم قدم اخلو هغه د لاندې راځي شریعت د لاندې صحابه کرام پسې هغې 100 کیلومتره د مدینې منورې نه مسجد قبا ته د مدینې منورې نه هغه دغه چې کوم دی 500 کسان په هغه زمانه دومره ګڼه ګوڼه نه وه دومره کورونه نه وو دومره کثرت نه و 500 کسان د حضور علیه السلام استقبال ته لاړو او د هغه به په جلوس کې را روان ویل به طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله او حضور روانو او صحابه کرام امازونه کوي ويا محمد يا رسول الله اولادنا يا محمد يا رسول الله يا رسول الله